موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید چې د چرګ غوخه ولا چا راوړو خوړې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د بخاری شریف روایت ته وی چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چرګ خوړلو باندې ولید چې چا ورته یې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خوړ د کورنی چرګ طریقہ سنت دادا چیرې د عید علالولو اراده اول خو سوق علالینا خزي انډو د پاره ساتي چرګان او د سړو خیال دی چې دا ډیر زیات ګرانی نو اکثر خرسي او کو ځان نه علالی نو کم از کم دی یو 3 ورځې اوتړي کور کې چې 3 ورځې اوتړ بیا دی دغه کې حلال دي ځکه چې خامخا بار به عرب لا خوړلی او کو پکور دنه باندې غلوي شوی بار ته نه وته یاد نالو غندونه نه خوړلی بهر کې کده نالو غن اخره او چا ډایرک حلال کو حلال دی خو سنت پکې دا دي چې 3 ورځې اوتړه کور کې او به حلال کا وې د چرګانو یو خو دا فارمی دی کنه که فارمی او دوانه حلال خو دوانه دی خو فیدمن اغا د کور والا چرګان دی دا نور نه دی فیدمن دا موی په وینه کې تیزواله راولي معدې له فایده ورکي او دماغ تیزوي دا قشات انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې منګ یو مقام باندې لاړو نو الته کې خرگوش ولید خرگوش کو پیجه دی کنه سوی چې وته مونږ وای سوی اوسې هغه څوک ته سوی او څوک ته اوسې وای دغه شی وای مونږ راونی وای هغه ملال او په دا تیر کانه مو کو ته پاغي باندې مدال کو کې دې شو ته چړې نه وي نو یې اغه نه منګم اوخړو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو پتون پیش کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه قبول کو او وی خړو نو خرگوش خړلم څه شو سنت شو داغي حلال ول تاسو ولیدلی دا زنګلی چریانی بل شان دي دغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش شوی وا چاخ کار کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه او خړل او دا چا ول راوړ وای هغه ته یو پټکې پسر کو راشه پټکې او ته پسر کې خو د به او ته استا سنم دی وای زمانم حازم دی نبی علیہ السلام ورته او فرمایل حازم نو مطعم نوم دی د حازم معنی ده تنګي نو استانم د تنګي والا نه استانم مطعم دی موږ ته د خوراک راکو چې څوک ته هدیه پیش صدل راوړي د خوراکو نو هدیه پیش کوله مرتسدي سنت دی بدل په سوچ باندې نه چې څوک د لسالن راوړي بعضې د زنانو دا سپیره دتي لوښې تش نه پرېږدي چې څنګه ولا راوړي بیا نو هغې ولا پکې بیا سواچ او یا داسې چې اوله یو شانتې راوړي دوی وایي چې ورکه موږ داسې دغه کړی موږ به ولا دا ورولیکو دوی کې څه قباحت نشته خو په نیت د دې چې ورکه دا بدلې ختم کم نو دا بیا صحیح کار نه دی دغه شانتې د مئی غوخه خوړل حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته دا اوږده واقعه ده مختصر به کوم چرته تلیو خوراک سنو الله ولد دریاب نه یو کب رابار کو او هغه کب چې کوم ډیر زیات غټو غټ دومره چې 15 ورځې ته دوی یو شانتي خوراکو کو ختمېدنه او ستر دومره غټو چې په یو ستر کې 15 صحابه لګیو کار پکې کو او په اوخ باندې بچی دوی کې نه صداغي دا اغاډو کې د اوخ نه موچته دومره لویو وې منګه ځان سره لګا غوخه راوړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم پیش کړه وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاره مونږ ته دغه شان دا مونږه استعمال کوی نبی علیہ السلام چې مال امراکه وې نبی علیہ السلام هم د کپ غوخه او خړله او وی فرمایل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا ثابت دي چې وی فرمایل چې په جنت کې به د مسلمانانو اولنې خوراک هغه مچھلی کب وي لومبه به د کب غوښه ورکې جنتی لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ګردې نوې خوښې دا به نه خوړلې
دانل چې ګینه حرام دي ګردې خوړل سړي حلال دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوي رضی نخرما بعضی عالمانو چې زکه نه خوړي چې چون